बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम د رڼا په لور سره ستاسو ضرور ډاکټر عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسرز اظهار محمود او خالد خان او نوري صاحب سره ستاسو درون خدمت کې د سونو اف ام 96 نه د امن د आवाज د امن د غږ نه ستاسو په حضور کې یو واره بیا نیغ په نیغه حاضر خدمت. ډېر پر امید یم، خوشبینه یم تاسو به روغ جوړ یو. وطن عزیز پاکستان د پاره، اسلام د پاره، خپل فیملیز د پاره به کارګر ممد او معاون او مددگار یې او د ګلونو په کرونده کې به زمون مرستيالو مددگار یې. نن زما موضوع تاسو ته معلومه ده چې د ویب سټ په لار باندې تاسو ته موضوع ښکاره ده استحکام پاکستان او موجوده بیانیه. ناظرین کرام، استحکام پاکستان شاید چې د مخکې نه زیات ضرورت دی خبرې چې موږ په دې موضوع باندې ځان پوه کړو چې وطن عزیز پاکستان دا عام ملک نه دی، دا یونیک دی، دا د نوې زمانه د خواب تعبیر دی. پاکستان یو پاک ریاست دی او مونږه ځکه دې ته مملکت خداداد وایو چې دا په رمضان المبارک کې د لیلۃ القدر په شپه او د جمعة المبارک په شپه په مارج وجود کې راغلی دی. پاکستان دا ټولو مظلومانو د پاره یو معراج دی چې په عالم کې بے وس او بے وزله او بے کسه خلکو او کله چې دا وطن جوړ شو نو دا د ریاست مدینہ تسلسل دی. وی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے. وہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. پاکستان چې علامه شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامه میر ابراهیم سیالکوټي او علامه محمد اقبال او بلها نور اکابرینو رحمهم الله چې دا خواب لیدلی و، هغه ځکه چې مونږه د هندوستان سره بالکل چلیدې نشو او وجه دا وه نن د هغې خبرو بالکل مخامخ راغلی دي. عربی کې وایي چې اوریکا بې عینیکا، وی دا حقیقت چې دا اوس تا ته لا ښکاري نه، وی دا به ستا په سترګو تا ته وښیمه. اوریکا بې عینیکا، او ستا سترګې چې کله وګوري ستا ذهن او قلب او زړه به د دې ګواهي ورکوي چې واقعتا دا خبره ټیک. بلها دشمنان دي زمونږه چې هغه دا پروپیګنډه کوي د وطن عزیز خلاف، بلها هغه خلک چې هغه د وطن عزیز بنیاد تسلیمولو ته تیار نو. الحمدلله وطن عزیز پاکستان یو ایټمي ریاست دی. الحمدلله وطن عزیز پاکستان د دنیا په نقشه کې یو یونیک حیثیت لري. الحمدلله پاکستان ته د اسلام قلعه وي. الحمدلله پاکستان داسې صورتحال دی په د عالمي میدان کې چې هغه تسلیم شوی دی. او که زه دا ووایم چې چا د دې خلاف کار کړی دی هغه خل ختم شوي دي، ناکام او نامراد دي. تاسو فون کالز مونږ ته انتظار وي 09152544143 09152541413 باندې مونږ ته رائے راکړئ، خپل پیغام شریک کړئ. کوم ځای کې زما خبرې سره اختلافي ډېر په کلو مټ زه خوشحالیږم چې ما سره اختلاف وکړئ. کریټیکل تھنکنګ خامخا پکار دی. زه به کوشش کوم چې د هغې جواب درکړم.
ناظرین کرام پاکستان په بنیاد کې د ډیر مارټرز شهدا او وینه ده. زه بار بار ځکه وایم چې دا خبره ضروري ده چې دا زما په نصاب کې شامل وي. وی جھوٹی تہمت ہی سہی دامن یوسف پہ مگر، جھوٹی تہمت ہی سہی دامن یوسف پہ مگر، مصر میں اب بھی زلیخا کی سنی جاتی ہے. کم قومونه چې خپل تاریخ هیر کی، کم قومونه چې خپل شهدا هیر کی، کم قومونه چې خپل تشخص هیر کی، کم قومونه چې خپل آبا او اجداد او سلف هیر کی، هغه کلم کامیابی دی نشي. او تاسو وګورئ چې د آزاد فضا الحمدلله زه چې اذان واورم، زه چې په رمضان المبارک کې جمعتونه آباد وګورم نو ډیر خوشاله شم. تاسو ګورئ زما ګاونډي ملک په دې جرم په پاداش کې په مقبوضه کشمیر کې چې د بیسک هیومن رائټس کم وایلیشن کیږي. حالانکه پاکستان همیشه زما خو که ایټم بم دی یا زما میزایل او ټینک دی هغه زما د حفاظت لپاره دی، نه دا چې د چا خلاف، نه دا چې د چا په بدنیته، بلکې زما د حفاظت لپاره دی. الحمدلله ځکه وطن عزیز ته د اسلام قلعه وي، زما د قومي سلامتی ادارې، زما مدبرین، زما پروفیسرز، زما سکالرز، زما هغه خلق چې هغه پالیسی میکرز دي، هغه په دې پوی دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسداری دا به څنګه کوو. حضرت کرام دویم اهم خبر دا ده چې عربی کې وایي العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، وایي د بچپن علم داسې دی لکه چې په کاڼي باندې لکیر راشي. دا پیغام څومره ضروری دی زما نوی کل ته معلوم شي. بعضې خلق لکه کی چې د چا په نامه هم دي او هغه د اغیارو بولتي باندې خبرې کوي او هغه دا وایي چې دلته اختلاف لرم، دلته اختلاف لرم. اختلاف خو ګوره ما تاسو ته دا گزارش وکړو چې د پلار سره په کور کې هم راتلی شي. نو آیا پلار ته څوک کنزل کوي؟ که پلار سره کینی بابا دلته مې اختلاف دی. او دا خبر یاد ساتل پکار دي چې په دې موجوده تناظر کې چې دا د نت یو دور دی، www یعنی ورلد وایډ ویب دی، ټوله دنیا یو شوې ده. نو دې باندې لږ احتیاط پکار دی چې د فیسبوک په لاره باندې به زر زر ټایپ کو بیا هغه وایرل کا. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو که یو به اعتبار سړی تاسو ته خبر روړي، یعنی سنی سنائی بات، فتبینوا تاسو تبینو کوي، تاسو پاغي باندې غور وکړئ. ناظرین کرام دا چې کومه بیانیه د پیغام پاکستان د پدې تاسو سره ما وعده کړی و، بلها زموږ مرګرو ما ته ټلیفونونه وکړو چې پدې تاسو خبرې وکړئ چې دا دې باندې موږ مسجد دې باندې خو ما ډېر پروګرامونه کړو، ان شاء الله دې باندې یو سیریز به کومه چې دا هغه بیانیه ده چې د پاکستان تعبیر شاید چې د مخکې هم زیات strengthen کړی دی پیغام پاکستان په بیانیه باندې زما یونیورسټیز، زما کالجز، زما منبر و محراب، زما عسکري قیادت، زما د قومي سلامتی ادارې، زما پالیسی میکرز، زما تھنک ټینکس ټول په دې پیغام باندې من نوعا سره په دې باندې عمل پیرا دي. دا سات ما سره فون کال دی، ناظرین کرام خبرې کوم تاسو سره چې څوک دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب شمشاد دلسوز خبرې کوم. الو. جی السلام علیکم، تاسو आवाज راځي. څنګه يم شمشاد دلسوز خبرې کوم. مولوی صاحب تاسو ته سلام وایم. څنګه خیر ده؟ خیر. خوش آمدید درته وایم جی. تاسو ته په خیر اړم د خپل پروګرام کې ډیره مدافعت ما ته کالو کو. ولنن سبا د انټرنیټ جوړ دی کنه، نو دا خلک به ډیر انټرنیټ خو صحیح دی خو خلک د موبایل او دا کې غلط دغه تعالی کنه، نو دا غلط استعمالون نه خو. جی شاهنشاه صاحب د وطن عزیز د استحکام باره کې زمانه پروګرام دی سبا وایي په دې باندې او تاسو د کم ځنه خبرې کوي دا راته وایي. زه ته مجل نه کوم،
ما چې تاسو زه به درځم تاسو ته ته به دلته راځئ. جی بالکل ما وپېژندې خو مال چې ناظرین او سامعین تاسو واوري. نه نو وایم چې یاره د ملک دپاره که نه پاکستان خو زمونږ داسې یو ملک دی چې سونه ده یو دغه دی زمونږ یو سونه ده یو کشمیر دی راته د هر چا نه زمونږ ملک ډېر ښکلی دی او ډېر په ترقۍ دی او موږ د ملک دپاره به خپل سرونه هم قرباني کوو خپله وینه او خپل هر څه به قرباني کوو دا ملک چاته نه پرېږدو دا ملک زمونږ مشرانو ډېر په قربانو او په ډېر دغه آزاد کړی دا خو زمونږ دپاره یو جنت دی. جی وطن عزیز پاکستان میں انشاءاللہ قائم و دائمی د قیامت تر سهاره ستاسو غونډې مشران چې زمونږ د اکابرینو او د تجدید عهد د پاره یو سمبل دی مونږ په دې ډېر خوشحالیږو. الو د دې لپاره مونږ خپلې هلې ځلې جاري ساتو دا به مونږ د بل لاس له نه ورکوو دا به مونږ لکه د باس په شان د دوی د پنجو نه اوچتو په پنجو کې به اوچتو. شاهنشاه صاحب ډېر شکر گزار یم ډېر په زړه پورې خبرې دوی کې نور کالز به روان دي انشاءالله سترګې په لار به وي ستاسو پیغام به اورو. پرلی چې راشي که نه زه درځم نو ته بیا دلته راشې ښه خامخا به درځو انشاءالله خامخا. الله زما سلام قبول کړه ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. شاهنشاه صاحب موږ سره د تیمرګرې نه ډېر ښه کالر دی. یو بل کالر تم زما شاهنشاه صاحب موږ سره د تیمرګرې نه ډېر زمونږ په زړه پورې کالر دی ډېرې ښې خبرې تاسو کې ویاړو په تاسو باندې ناظرین کرام دا کابرین زمونږ دا د تجدید عهد چې کوم خلق دي انشاءالله العزیز دا به باقی وي د دې یاد چې کوم یادونه د پاکستان جوړېدو کې د دوی دي دا به انشاءالله باقی. زه یو اهم خبر تاسو ته دا کوم چې بحب الوطن من الایمان د وطن سره مینه دا نښه د ایمان ده دا جزء ایمان دی. دا یو ریاست ټریټري صرف نه ده دا د یو داسې نظریه عکاسي کوي پاکستان چې زه به تاسو ته په دې پیغام پاکستان کې د دې پوره چپټر تاسو ته ښیم انشاءالله او په دې باندې خبرې کوو او کوم ځای کې چې تاسو اختلاف زه بیا تاسو ته وایم تاسو نیغ په نیغه ماته ویلی شئ خپل رای اظهار هم کولی شئ او هر څه باندې یس باس نه بلکې ما نه تپوس وکئ چې په دې عالمي تناظر کې زه تاسو ته جواب درکړم. 09152541143 زما ټلیفون شمیره ده 09152541143 باندې ضرور کال وکئ ضرور خپل رای راکئ کوم ځای کې چې تاسو زما خبره نه خوښه شوي نو خامخا ماته ووایئ. ما دا گزارش کولو چې دا یو خطه صرف نه ده بلکې دا د یو نظریه عکاسي کوي او دا داسې نظریه ده چې یو گل زرد ہے اسے مہکنا ضرور ہے یہ گل زرد ہے اسے مہکنا ضرور ہے آپ خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے. انشاءاللہ العزیز دا خوشبو پھیلاویږي بس ضرورت د دې امر دی ناظرین کرام چې مونږه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسداری وکړو. ما ننم د کشمیر د مظلوم د پاره आवाज اوچت کړی دی خو په امن باندې په جنگ نه. دا اقوام متحده چې کوم بیسیک هیومن رائټس چپټر دی اکارډ دی هغه باندې ټریټي ده په دې باندې ما عالم تخیل دي چې راشي وګوري چې د بیسیک هیومن رائټس کوم وایلیشن کیږي. ما د فلسطین د مظلومانو د پاره आवाज اوچت کړی دی. افغانستان سره زما ډېر نږدې اړیکې دي زما رونه دي مونږ به همیشه هغې ته شلټر ورکړی دی. تاسو وګورئ چې دنیا بارډر بند کړی و حتی مسلمانانو ملکونو بارډر بند کړی و پاکستان بارډر کولاو کړی و او امداد هم ورکولو رهایش هم ورکولو جماعتونه ورته خالی کړي وو دیوالونه پکې والي ویل تاسو به راځئ زموږ مهاجرین یې د انصارو د مهاجرینو نه پس که صحیح او کردار لوبېدلی دی د انصارو د مهاجرینو هغه د افغانستان په دې معامله کې دی. زه سیاسي خبرو ته بالکل نه ځم خو زه دانشورانه بحث کول غواړم چې دانشوران څه وایي دنیا څه وایي عالم څه وایي احسان مندي نه پر ورولۍ باندې ایمان په تقاضا باندې د امید د بهار سره پاکستان همیشه دا کوشش کړی دی چې د دې ستونزې اوارولو کې خپل کردار لوبه. بیا به زه ووایم چې سیاسي خبره بالکل نه کوم د ورولۍ خبره کوم برادرهوډ
چې کوم مونږ کړی داسې نور فلسطین مظلومانو دپاره یوم فلسطین پاکستان کې مناویږي. راځي ناظرین کرام چې د اقبال هغه تعبیر د قائد اعظم محمد علی جناح چې د پاکستان جوړېدو کې هغوی څه ویلي بنیادي د علامه شبیر احمد عثماني او د علامه میر ابراهیم سیالکوټي رحمهم الله د هغې خلکو ویژن سو کوم فکر و چې پاکستان یې په وجود کې راوستی دی. یو ډېر لوی سکالر مدبر لیکي چې پاکستان چې دی دا د جناب صالح علیه السلام اوښه ده. ما بلحاظل دا خبره کړې ده وایي چې د دې خپې څوک کټ کوي هغه خلک کټ شوي دي. الله سبحانه وتعالی څنګه قرآن کې فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. زه څومره خوشبخته یم چې زما د یوت تعداد 80% دی، 70% یوت دی پاکستان کې. دنیا ټوله بوډۍ شوې ده، پاکستان ځوان شوی دی. بیګا یو ډېر غټ ډاکټر سره زه ملاو شوم، د ګردو سپیشلیسټ دی، په آل اوور دی ورلډ کې هغه یو نوم دی، مایناس ټرانسپلانټ کوي. زه به کوشش کوم هغې چېرته پروګرام ته م راولم. هغه باره کې چې ما وکته نو په دنیا کې یو څو کسانو کې د هغوی نوم دی، پاکستان دپاره ویاړ دی. د کې پي چې کوم کډني سینټر دی د هغې مشر هم پاتې شوی دی. نو څومره خوشبختي ده چې ما سره داسې برین موجود دی. الحمدلله سرجنز دی او فزیشن دی او ساینټسټ دی. د پاکستان ساینټسټ دنیا کې کار کوي او دنیا منلی دي. د پاکستان ډاکټرز په انټرنیشنلی ریکګنایزډ ډاکټرز کې د پاکستان ډاکټران دي. د پاکستان پروفیسرز الحمدلله دا په دنیا کې دي. او د پاکستان کسان زمیندار یونایټډ سټیټس اف امریکا نه څه ټیم راغلی او د اسټرالیا هم څه کسان ورسره وو. د ثوابه مردان ځمکې وکته، د هغې خوشبویي وکته، ویل چې د پاکستان دا ځمکه چې ده دا یونیک ځمکه ده په ټول عالم کې. دا مرچکې هم ډېر ښه کولی شي او ام هم ډېر ښه کوي او دا پیچ هم ډېر ښه کوي، مالټه هم ډېره ښه کوي. نو ویل دې ځمکه کې الله یو کمال اچولی. ما سره خو بهار شته، خزا شته، ګرمي سخته شته، یخني سخته شته، پومه شته، دا ټول موسمونه دي. دنیا کې خو یا ګرمي ده او یا یخني ده، یا باران دی او یا بغیر بارانه دی، او ما سره ټولې مزې شته دي. دا خو د الله کرم دی الحمدلله رب العالمین. ولې د دې قدر نه کوو؟ حکیم محمد سعید چې شهید پاکستان دی رحمت الله علیه، د هغه یو مشهور کتاب نورستان هم دی. او حکیم سعید چې کوم د هغوی شورا ده همدرد، هغې کې یو خطاب هغه کړی دی. خو دا ساعت ما سره یو فون کال دی، سره خبرې کوم بیا راځم. جی السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی السلام علیکم. جی ډاکټر صاحب زما आवाज درځي؟ فون شاید ډراپ شو. تاسو چې کله ټلیفون کوئ محترم ناظرین سامعین، نو خپل ټلیفون کولو وخت کې د ریډیو आवाज یا فیسبوک چې کومه لاره باندې مونږ یو دا بندوئ. نیغ په نیغه کال کوئ. مونږ ډېر ویاړو چې ستاسو کال واورو. ستاسو پروګرام دی، زه تاسو دپاره زما مینجمنټ دا کوشش وکوي چې تاسو ته مونږ هغه رهنمایي درکو، هغه رهنما اصول درکو، یو اجتهادي فکر درکو، د نوې زمانې خواب درکو، د تعبیر طرف ته تاسو بوزو، تعمیري سوچ درکو، سټیبلیټي درکو، پیس درکو، امن درکو، د امن عالم محبت فاتح عالم درس درکو انشاءاللہ. وی محبت ملتوی کر دی ہے اس امید پہ میں نے، محبت ملتوی کر دی ہے اس امید پہ میں نے کہ جلدی ہی ظفر اچھا زمانہ آنے والا ہے، کہ جلدی ہی ظفر اچھا زمانہ آنے والا ہے. مونږ په دې خبرو غور کوو او فکر به کوو. وایي دا ستا د مخ کتاب ته، د وطن عزیز د مخ کتاب ته وګورئ نو بیا به تاسو پوه شئ. دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې ورک شي، دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې ورک شي، شینواری افریدي او ملاګوري پکې ورک شي. کتاب پاکستان دا یونیک دی.
वही ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। दा खबर याद उसाती मुंग बकार कहो इंशाअल्लाह, मुंग ब जद्दोजहद कहो इंशाअल्लाह, मुंग ब गुलुना करो इंशाअल्लाह, मुंग ब आलम ता द अमन पैगाम वर कहो इंशाअल्लाह। इख्तिलाफ कलम द मसले हल नहीं, इख्तिलाफ कलम द मसले हल नहीं, मुनाज़िरा कलम द मसले हल नहीं, बल्कि मुकालमा दादा मसले हल दे। मुंग ब मुनाज़िरा न कहूँ, मुंग ब मुकालमा कहूँ। ये मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक। एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ये होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते है, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। राज़ई चपदी अफ़कार गौर को, राज़ई च वतन अज़ीज़ द सलामती और द इस्तेहकाम सोच को दा साथ यो नात रसूल मकबूल तज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात पता सो और दुरूद पर रसूलुल्लाह मुबारक हो आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहाज़री को।